پلیز بچې دې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ سره بچې د چپټر 5 لیکوډ سټیټ تقریبا اخره لیکچر دی. یو پکې زموږ سره پیس چین پاتې شو او یو لیکوډ کرسټل دی. صحیح شو؟ نو دا هم بچې په ډیفینیشن هم راځي چې مولر هیټ اف فیوژن څه ته ویل شي او دا هم چې کوم هغه سپیسیفیک هیټ پرون په دې پریویس لیکچر کې موږ ویلو سیم ټو سیم هغه په شان دی. هلته 1 ګرام نو سپیسیفیک هیټ وو سپیسیفایډ کړه 1 ګرام. دلته سره بچا مولر دی. د مولر په ځای کې چې خبره مولر راغله بچا مولر مین 1 مول دی. څومره دی؟ 1 مول. چې 1 مول شو دې سره اوګاډ نمبر دی 6.023 into 10 raised to the power 23 دومره مالیکولز وي. صحیح شو؟ تاسو دلته په مولر فارم کې دا کړی نو که چاهے فیوژن دی یا مولر هیټ اپ ویپرایزیشن دی یا مولر هیټ اپ سبلیمیشن دی. نو دا ورډ کې یاد ودرې چې دا به سره مطلب 1 مول means 6.023 into 10 raised to the power 23. اوس زموږ سره دا ډیفینیشن هم را دي شي او اکثر بچی دا ویلو راځي په MCQs کې مو دا شنو چې مولر هیټ اف فیوژن د واټر څومره دی یا مولر هیټ اف ویپرایزیشن د واټر څومره دی. چونکه واټر بیا زموږ سره سبلیمیشن نه راځي نو بیا موږ ایوډین اغوستلی د ایوډین لپاره بیا سبلیمیشن څومره دی دا 60 دا یاد لرئ شي او دا یاد ولرئ چې څومره زیات پیس چینج کې څومره یو سټیپ دا لکه سالډ په آرډر کې دی کنه که ډیس آرډر تیراړو نو لیکوډ راځي او که نور هم ګډ وډونو بیا کم حالت راځي بچیا کیشن راځي. د ټولو نه زیاتره ډیس آرډرنس مطلب ګډ وډو ولا حالت په کم حالت کې دی بچیا کیشس کې دی. نو کته یو آرډر والا سیز ډیر ډیس آرډر تاړي نو زیات انرژي بلګي د وجه د چې سبلیمیشن د زموږ سره انرژي سره بچي زیات ډیفینیشن بچي د ځان سره نوٹ کړئ یو مولر هیټ اف فیوژن مولر هیټ اف فیوژن یا د میلټینګ هم ویل شي. څه ویل شي؟ میلټینګ. هر یو مول مطلب 6.023 into 10 دې یو سالډ روانه چې دومره نمبر مالیکولز پکې موجود دي. لکه تاسو واوره روانه آیس لکه د آیس یو کیوب راواخلئ خو چې په دې کیوب کې تاسو څومره نمبر پارټیکل دي څومره نمبر واټر مالیکول پکې 6.023 into 10 raised to the power 43 او دا کمپلیټ څه ته کنورټ کیږي چې واټر لیکوډ سټیټ ته بدل کی اوبه ته جوړ کی سالډ سټیټ څه ته بدل کی چې لیکوډ سټیټ. نو دې لپاره چې څومره اماونټ اف انرژي لګي چې 1 مول اف سالډ کمپلیټلی کنورټ څه ته بچا لیکوډ ته دې انرژي د څه بچا دې ته مولر هیټ اف فیوژن. It is represented by delta H FUS. FUS means fusion. The amount of heat absorbed when 1 mole of a solid. The tamgasa se pucha water ki ice. Solid substance is converted into liquid state. Bakam wali pucha 8 its melting point. Melting point means yaw particle pe hum pa solid ki paate nishi completely se ta conversion pucha liquid. تراوی دشي موږ چې دا واټر دی په کومه حالت کې دی چې سمال اس مين په سالډ کې مطلب آیس ور کې دلته انرژي ورکې چې هغه څه څومره دی بچیا ډیلټا ایچ اف یو اس مين سبلیمیشن څومره دی بچیا واټر د برخه 6.02 دا 0.02 تاسو ورته کوي دومره څه دا غواړي فرصت څه وته زو دي کنه کیلو جول پر مول ولې لګو بچیا چې د یو مول لپاره ریکوایرډ دی څومره مول لپاره بچیا یو مول لپاره او زیاده اماونټ اف انرژي د کیلو ګرام غواړي نو دومره 6.02 کیلو جول یو مول اف آیس تا پکار دا چې دا کنورټ کیسه ته بچیا لیکوډ څه ته بچیا لیکوډ مین واټر دی کنورټ the amount of heat څه وچ دیتا molar heat مطلب the amount of heat required to change 1 mole of any substance completely into its liquid state ته وړو 8 its melting وسروانه له ومنه کې څه دومره راغلی یا دې ان شاء الله بچیا اوس موږ راځو چې molar heat of vaporization world within the vapor vaporization mean evaporation چې بای کې لیکوډ کنورټ کیږي څه ته بچي ویپر ته اوس یو مول واټر راوخلي بچي یا وزورنه چې تاسو واټر راوخلي تاسو نور لیکوډ هم راغلی شي ان لیکوډ تاسو راوخلي خو یو مول د دې لپاره څومره انرژي لګي چې دا کمپلیټلی څه ته بدل کیږي بچي ویپر
نو دې ته څه وایي چې دا دې ته molar heat of vaporization وایي. It is represented by delta H VAP. VAP mean vaporization. delta H څه دی چې enthalpy change. enthalpy change مطلب چې څومره amount of energy کې کوم رد بدل راځي. سیوا نه کم ته زیاده کم نه سیوا ته راځي. نو ګوره the amount of heat absorbed when 1 mole of liquid چې یو mole liquid دی بچا is converted into کم حالت بچا vapor یا gas state of liquid completely خام په کم پوینټ باندې بچا په boiling point باندې ځکه په boiling point باندې ته پته لګي چې liquid کم حالت باندې بچا vapor مطلب زموږ سره intermolecular attractive forces in the form of hydrogen bonding دی یا dipole dipole دی یا London dispersion forces دی هغه څه کی بچا break down کی صحیح شو اوس د واټر د برداشت چې په لیکوډ حالت کې دی سمال ان مالی کې دی واټر د لیکوډ حالت کې د لسمه انرژي په کار دی چې دا یاد ولا نوٹ کړئ امپورټنت دی 40.5 کیلو 40.7 کش 40.7 سره نه ځو ته 40 وته دی کنه 40 کیلو جول پر مول یا به 3 شاله بچ او واټر مین ګیش څخه بدل شوی دی په کوم حالت کې دی چې په ویپر کې اوس دومره یاد ولرئ چې د ډیلټا مطلب د سبلیمې د فیوژن ویبرایزیشن سیوا دی ولی چې ویپر زیاتر په ګډوډ حالت کې ویپر زیات په څه کې دی چې زیاتر ډیس آرډرنس راوستي انټروپي به کې زیاتر انټروپي څه دی چې ډیس آرډرنس دا تاسو په فزیکس کې ویلي د څومره به مالیکول کې ډیس آرډر زیاتر دی دومره به انټروپي سیوا دی بل زموږ سره دی چې molar heat of sublimation چې بعضې نه پام کې به سبلیمیشن کې ځینې خلک غلطي کوي ولې ښه تاسو اکثر به د هم کې دا ویلي هم دي بعضې نه به د ټیچر دا ډیفینیشن کړی زه دا نه یم چې تاسو په ټیچر غلط ښوولئ اکثر تاسو غلط کنسپټ اخیستی سبلیمیشن لکه تاسو داسې لیکلی شئ که نه چې کله مونږ سالډ راواخلو دا مونږ سره هیټ کوم څه ته بدلېږي بچیا لیکوډ فیز ته لیکوډ چې کله بدل کړو څه ته بدلېږي ګیس تاسو اکثر داسې ویلي دي اوس ګورئ بعضې پام کې دا دی مونږ سالډ څه ته بدل کړو ګیس ته چې په دې کې لیکوډ فیز نه نو دې ته سبلیمیشن وایي دې ته څه وایي سبلیمیشن او دا تاسو په نهم کې که فرض کړه پریکټیکل کړي تاسو امونیم کلورایډ هم په هغه چا ډش کې واخیستی پوهېږئ که نه دې کې امونیم کلورایډ دی د پاسه به بیا هغه چې کوم فنل دی هغه پرې سې کېښودی دی صحیح شو دا فنل دی او دې فنل پرې خوله کې بیا تاسو د مالو چشوړه ده شل کېښودي دې ته کاټن فلر وایي او بیا دغه ټرایپاډ سټینډ باندې تاسو کېښودی یاد دی که نه او هیټ هم ورکړی دی دا امونیم کلورایډ یا تاسو نفتالین هم واخیستی شئ دا کاپورو ګولۍ چې ده صحیح ده د دې دا سالډ که تاسو ګورئ دا څه ته کنورټ شوي بچیا ویپر چې کله سالډ ډایرکټ کنورټ کېږي څه ته بچیا ګیس ته مین ویپر ته کنورټ کېږي دې ته څه وایي دې ته سبلیمیشن دې ته څه وایي سبلیمیشن نو غلطي اکثر تاسو په دې ځای کې وایئ بعضې نه پام کې دا وایي چې ګیس هم څه ته کنورټ شي بچیا سالډ دې ته هم اکثر تاسو سبلیمیشن وایي خو دا سبلیمیشن نه دی دې ته بیا ډیپوزیشن وایي دې ته څه وایي ډیپوزیشن او دا ډیپوزیشن که زیاتره تاسو ګورئ که نه څوک چې په دې دا سپری کوي په دې دا رنګ نه ورکوي بچیا سپری اوس مخکې خلک په برشونو ورکول اوس په هغه بجلۍ په دغه باندې ورکوي سپری ماشین باندې ورکوي دغه سپری ماشین څه کوي بچیا دا سپری په ګیټ یا په دیوال پسې څه شي ونښلي دا ډیپوزیشن دی په دې پوه شوئ ګورئ په ډیپوزیشن او سبلیمیشن کې فرق وساتئ په دې کې به ډایرکټ سالډ څه ته کنورټ کېږي ګیس مین ویپر ته او په ډیپوزیشن کې به څه ته کنورټ کېږي بچیا دا به انشاءالله خیر په ایکسچینج کې هم بیا موږ وایو صحیح ده نو سبلیمیشن چونکې واټر والا قصه اوس موږ ځکه نه اخلو چې آیس ډایرکټ ویپر ته نه کنورټ کېږي آیس به موږ څه کوو آیس به موږ که هیټ کړو نو هغه لیکوډ ته بدلېږي د دې دپاره موږ څه تاسو امونیم کلورایډ هم اخیستی شئ تاسو نفتالین د کاپور ګولۍ هم اخیستی شئ ستاسو بوک کې چې کوم څیز ورکړی دی همدغسې ضبط کوي ایوډین په کوم حالت کې دی بچې په سالډ کې او دې کې زموږ سره نان پودر دی نو ډایپول لکه ساري لنډن ډسپرشن فورسز دي کوم فورسز دي لنډن ډسپرشن فورسز دي ویک فورسز دي خو چونکې ویک فورسز دي خو په سالډ کې دی بچیا کمپیکټ جیومیټري ده شیپ یې جوړ کړی دی او دا سالډ انتهایي په آرډر کې دي او موږ یې څه تړو بچې ګیس ته ډس آرډر مین انتهایي ویل آرډر سیز موږ څه ته کنورټ بچیا انتهایی ګډوډ سیستم بدلو انتهایی ډس آرډر ته بدلو نو ځکه انرژي سره بچ زیاته راټول نو ډیفینیشن مین all it is represented by delta H SUB means sublimation څومره هیټ پکار دی د amount of heat absorbed when 1 mole of a solid چې solid completely convert کی ډایرکټلی څه ته بچیا
into vapors. पदी के liquid phase नहीं शामिल डायरेक्ट बस सॉलिड से कन्वर्ट करो गैस था वेपर थे कन्वर्ट करो सुपर मोल में बिचा 1 मोल फॉर एग्जांपल तासो आयोडीन ना वाखले बिचा आयोडीन पे कम मदद के बस सॉलिड दा तसो शो बिचा मीन आयोडीन पे कम मदद के बिचा पे वेपर के पे गैसेस के वेपर के सुपर एनर्जी लगी बिचा सब्लिमेशन पारा 60.2 दा द टूल न सर बिचा सेवाल जके चीज हम सर ये वेल ऑर्डर सिस्टम से बदल बिचा इंतहाई डिस ऑर्डर का बदल विद्यार्थी एग्जाम सदा सुनो बच्चा 6.02 किलो जूल फ्यूजन इपोराइजेशन वाला सुनो बच्चा 40.7 हो और 10 सुनो बच्चा 60.2 दा शॉर्ट डेफिनेशन बच्चा बाद संडे वरस दा चैप्टर तकरीबन होगा खत्म दो तो खत्म कर दे नन हम तासु सना स्टडी पे को गए निम या सलवरम से ने दो गरे और सबवतम तकरीबन टेमर के कोशिश को कि खत्म करें एक्सरसाइज को हम कि कम एमसीक्यूज दी साजो न्यूमेरिकल दी शॉर्ट क्वेश्चन दी लॉन्ग क्वेश्चन दी दा हम तासु गरे और कि कम न पोएगा ना अंडरलाइन कहीं कि एमसीक्यूज हर चीज दे और अब इंशाल्लाह मंडे जमा सर बिया ट्यूसडे में इंशाल्लाह एक्सरसाइज सरा डिस्कस को भी जमा था या जमा तपोस को सर बदी जन को जमाना अगर तासु की सिर्फ अभी ने बिराश तपोस के तासु ने को लगा भी ने भी ता मसूली जी रमत क्वेश्चन में को अरे गवा दे बिल्कुल बच्चे तासुम چې سم سړي راځي نو बिल्कुल برادر دی ویل شي خبر شه بس ته